السلام علیکم ګرانو کتونکو تفهیمي ګرانو کتونکو نوخار کې د صوبایي امن جرګې زیر اهتمام آل پارټیز ګرینډ جرګه د هغې چې کوم انتظامات و هغې حوالې سره خو موږ تاسو له وختي خبر درکو او انتظامات مکمل شو. څومره چې سیاسي جماعتونه نو هغې ته دعوتنامې میلاو شوې، تاجر تنظیمونه، وکلا تنظیمونه، سماجي تنظیمونه، نور د سیاست نه علاوه چې کوم پروفیشنل خلق دی او په سټیک هولډر دی په دې نظام کې وس لري او په دې نظام باندې بالا دي او په سیاست باندې بالا دي او غیر سیاسي شخصیات دي، هغوی به هم د جرګې ته راځي. نو ښار کې ګمبد شاه بابا سره د صوبایي امن جرګې چیرمین سید کمال شاه باچا په رهایشګاه باندې د آل پارټیز ګرینډ جرګه دا طلب شوې ده. رابطه کمیټه چې کوم چیرمین دی احسان الله وزیر هغه او زموږ ملګري شهنشاه دی مسلسل په دې اړه باندې کوششونه وکړل رابطې وکړي او ټوټل رابطې هغه مکمل شوي دي. دې کې سر فهرست چې کوم خلق دي زموږ ممبران اسمبلی امنیګان ام پی ایګان دا هم شامل دي، هغوی ته هم دعوتنامې رسېدلي دي. حکومتي پارټۍ چې کوم عهدیداران دي هغوی ته هم دعوتنامې میلاو شوي دي او اپوزیشن جماعتونو ته هم چې څومره سیاسي جماعتونه دي د هغې ضلعي قیادت ته هم دعوتنامې میلاو شوي دي. سابقه وزیر اعلی اوس خو د مشیرای نوټیفیکیشن هم شو بطور مرکزی وزیر اعظم مشیر هغې د 3 بجو دلته کې د دې جرګې ته د راتګ وعده کړې ده. نو جرګه کې به شرکت کوي او ورسره د میا صوبایي صدر د عوامي نیشنل پارټۍ میا افتخار حسین صاحب هغې هم د شرکت وعده کړې ده، دعوت قبول کړی دی او دې سره نور چې څومره سیاسي جماعتونه دي زموږ ضلعي سیاسي قیادت هغه به موجود وي او ورسره د نوخار عام ولس چې کوم منتخب نمایندگان دي، کونسلران دي، ممبران دي، چیرمنان دي، دا به هم راځي او مختلف علاقونه تاجران دا به د جرګې ته راځي. احتشام شهید حوالې سره پولیس ډي پی او د کومه ورځ باندې چې جنازه ونه اعلان یې کړی چې 3 ورځو کې دننه به زه دا ملزم د شوبره چوک ته راولم او د قوم لوی ورکوم. 3 ورځې تېرې شوې ملزم اته پته نه لګي او هغې نه پس نور خطرناک وارداتونه په ضلع کې وشو. پرون تاسو وکتل پیرپای کې یو زنانه چې د پښتو وطن زمونږ روایات دا دي چې په سختو دشمنیانو کې هم زنانه مخې ته راشي لا دشمن سره زنانه وي نو ای باندې بیا حمله نه کوي او هغوی باندې ګزار نه کیږي او نن هم دا شی نه کوي. خو امن و امان صورتحال دې ته راغو چې زنانه هغه هم غیر محفوظه شوه. مانکي کې چې کومه قتل و غارتګري وشوه لکه راپاسېدو زنانه وویشتې شوه. په دې خټکنامې علاقې طرف ته مسلسل وارداتونه کیږي او نن د پبو غازی ماډل سکول مخې ته موټرسایکل واخیستې شو. پرون د زنانه د شکولو نه پس زاخیلو سټاپ باندې موټرسایکل واخیستې شو او د ورځې زمان اندازه دا ده چې 40-50 داسې وارداتونه کیږي چې هغې شکایت کولو له بس څوک ضرورت نه محسوسوي ځکه مداوا نه کیږي، مدد نه کیږي، رپورټ نشي اخیستی او هغه الټه د هغه دپاره دردسري. نو یو عدم اعتماد فضا هغه پیدا شوې ده او زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې پرون د زنانو د پرس اخیستو واقعه نو د دې مونږ خو هغه خلکو سره رابطه کې پیرپای چې کوم مایدین دي مشران دي نو هغوی جي د پولیس تاڼې په ځای صوبایي امن جرګې ته ټلیفونونه کول او دا صرف هغوی نه مسلسل چې کوم علاقه کې څه مسله راځي نو پولیس په ځای جي امن جرګې ته ټلیفون کوي. دا د څه عکاسي کوي؟ مطلب دا دی د حکومت نه او انتظامیې نه خلق دومره بیزاره شو چې هغه هغې له هغه د حکومتي سټیټس هم نه ورکوي. دا ډېره خطرناکه خبره ده او خطرناکه امر دی. زه ویم چې دا صوبایي امن جرګې ده ګرینډ جرګه چې ټول سیاسي قیادت راځي نو د دې سیاسي قیادت دا امتحان دی چې لا خو دلته د عوامو حفاظت دپاره دی یو داسې پلیننګ وکړي چې د خلکو له څه امن کمیټیانې بیا جوړې کړي، امن جرګې جوړې کړي په هر کلي باندې او لا دې بیا د پولیس داسې وتړي او کاربندي کړي دې کې د میرټ او د بالادستي راشي او د سیاسي مداخلت لار بند کړی شي نو دا خلق به محفوظ شي او نورو دارو حوالې سره اوورال د ضلعي چې کوم انتظام دی دې حوالې سره به خبره کیږي. خو دې کې مین ټاپک چې کوم دی هغه د احتشام شهید دی او دې حوالې سره سبا د کالجونو چې کوم سټوډنټان دي هغه به په شوبره چوک کې احتجاج کوي، هغې نه پس بیا جرګه ده. نو یو ډېر
زبردسته احتجاج والا ورځ ده او د احتشام شهید دا کیس دې ټایم کې د ټول نوښار دپاره نه صرف ازمیښت دی بلکې دا کیس د راتلونکي وخت دپاره زما د نوجوان د امن، زما د نوجوان د سکون، زما د هر شهري د تحفظ د هغې باره کې هم دا یو ضمانتي کیس دی. دې کیس باندې که سیاسي قیادت، زما انتظامیه، زما حکومت هغه صحیح کار وکړو خو موږ دا ویلی کیدی شي چې راتلونکي وخت کې به دلته امن و امان څه قدر بهتر شي. خو که دا نه کیږي نو زه دا ویلی شم چې راتلونکي وخت به دومره خراب شي چې زما د پولیس افسر او پولیس نوجوان چې هغه د کار دپاره متعین دی امن و امان برقرار ساتلو دپاره هغه هم به غیر محفوظ شي او دې ټایم کې هغه غیر محفوظ دي چې تاڼې ولوټلی شوې، جوماتونه ولوټلی شو، سکولونه ولوټلی شو او موبایلونه خلکو وسلې وتښتولې، د هغې پته ونه لګېده، بینکونه ولوټلی شو، بازارونه ولوټلی شو او د هغې پته ونه لګېده او په تېر کال کې لاتعداده موټر سایکلې اخیستی شوي دي او په میډیا، په دې سوشل میډیا چې پولیس تاسو ته څه ښایي نو زه دبنګ انداز کې وایم او واشګارو الفاظو کې وایم چې دا ټوله د قوم سره خپله د پولیس حکامو سره دوکه شوې ده. ګنې ریکارډ دې راواړئ هغه خلکو له دې لاړ شي چې هغوی ته دا خپل چې کوم د هغوی نه موبایل یې پټې شوي دي، د هغوی نه موټر سایکل یې پټې شوي دي، غلاګانې شوي دي، قسم وله ورکوي تاسو ته د هغې نیمه حصه هم میلاو شوې ده، نیم موټر سایکل هم میلاو شوی دی، تاسو ته ټایر میلاو شوی دی د موټر سایکل. زموږ د کلي نه موټر سایکل یې تلي تر اوسه پورې هغوی ته موټر سایکل د ټایر اتیلی نه ده میلاو شوی. نو دی چې دا کمې دعوې وکړي هغې کې حقیقت نی، د هغې پرده چاک کولو دپاره سبا د امن جرګې د اجلاس دی، جرګه ده او دا د نوښار خوشقسمتي ده چې دغې کې به ټول سیاسي قیادت راځي او سرونه به یو ځای کوي او د یو بل خبرې به اوري. دا وایم چې په دې دنیا کې څومره مشکلات دي نو د هغې مشکلاتو، جنګونو د هغې یو غټه وجه هغه دا هم ده چې د یو بل خبره نه اورېدل او یو بل د یو بل خبرې له ځای نه ورکول. نو دا چې کومه جرګه ده دې کې به د یو بل خبره اورېدی شي. نو کمیونیکیشن ګیپ چې مونږ وایو که نه چې کمیونیکیشن ګیپ از د بیګسټ پرابلم آف د ورلډ، نو دغه ګیپ ختمېدو دپاره به دا جرګه یو مؤثر کردار ادا کوي او دا به د هغې د ګیپ ختمولو دپاره یو ذریعه ثابتېږي او د یو بل خبره باندې چې کله دوه فریقه پوه شي نو په مفاهمت او څه فایده باندې وررسي. ډېره مننه. الله